تاسو وایي چې پکار دی پکار دی بالکل ولا پکار دی زبردست سوچ ښه دی سوچ بالکل صحیح نظریه ښه ده بالکل قوم به بچ کی بالکل ان شاء الله ملک به بچ کی بالکل د ملک د ملک د پاره هغه راوته دی زبردست عمران خان چې راغلی دی د 2018 نه د پر ملک یو لوی فساد او یو لوی مردار جوړه کړې ده د خلکو د خدای رسول یې کړی دی مونږ دا چې د خلکو نه یې کړی دی بدنن پلانکی کار دی نن ډیګری کار دی نن پلانکی کار دی دا هر څه کارونه چې دا بي فزول دي زما ادارو ته دا خواسته کنه زم چې دا بيزو دی راټینګ کی او زم بټک ټوک دی کی بیمار سے تک پکار دی ولې نه پکار دی ولې څه سوچته سوچ دا چې بده نه په حکومت خو راډو وکړي دي د ګرانه ته وګوره زمونږ د غریبیا ته وګوره پېښوي نو موږ چې عمران خان راشي نه خو والله دې کې بدل کې بسنګل او موږ سره کریم مری نشته څنګه بلل ټیک تاسو نه کړی چې دا مسلمان او کیندوی خو بس خپل مقصد یې کړی او الله رحم دی شاته کتل نه دي وی بل شګه وی ازادي خو دبل وی هو چاله خیر نه ورکه باغ د یو بچانه ولی نو مخکې لږ مارچونه شوي دي څه وکړل نو به دغه یوه خبره ده کوم چې هم لږ مخکې لږ مارچونه شوي څه وکړل چا هماغه موږ له زور دی وایي غریب له زور دی هر څه ګراني شوله څه مخکې چې شپږ میاشتې یو کال تېر کړ شوی دی نو که هغې څه کړي خو اوس بیا موږ وکړو که نه نه دی پکار ولی د هغې خبره دا ده چې د خلک ډېر زیات غریبانان دي نو خلک مزدوري وکړي که لانګ مارچ وکړي لانګ مارچ چې کوم دی پکار دی نه دی پکار ټیک شو جی لانګ مارچ پکار دی نه دی پکار 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 لانګ مارچ پکار دی نه پکار لانګ مارچ پکار لامار بالکل پکار دی عمران خان زمونږ د کار کولو د پاره روتی دی او مونږ له پکار دی ټول چې د جمعې په ورځ ځان تیار لانګ مارچ پکار دی بالکل پکار دی لانګ مارچ پکار دی مشره نه دی پکار بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو زه اکرام الله صدیقی او دا ټیم کې تاسو شپ قدر میډیا سنټر ګوره قدرمندو د جمعې د ورځې نه راتلونکي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره ورځ ټاکنې کړې ده په دغه باندې مونږ په شپ قدر بازار کې به د عوامو نه خبرې اخلو چې آیا د شپ قدر نه به دغه لانګ مارچ سره څومره خلک شرکت کوي څومره خلک مولدي جنزي چونکې خلک د کومو پاټو سره مینه کوي راځئ نن به په ننني پروګرام کې به مونږ دغه خبره معلومو چې د پاکستان تحریک انصاف سره په دغه لانګ مارچ سره څومره خلک دي موږ سره اوسئ ضرور اخی الحمدلله زیا به څنګه یې تاسو دواله حالت ښه دي درته وایي چې په را روان جمعې باندې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره ټاکنه کړې ده آیا شرکت به سره کوي هغه وی چې یاره دا چې کوم دی ازادي مارچ ته مونږ وایو چې موږ ته ازادي ملو شي څه به وایي په دغه اړه باندې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زموږ پاکستان چې دی دا آزاد دی او هغه سړی بل ارمان لري چې هغه به بیروزګار وي او موږ کاروباریان خلک موږ په ارمان سکو پاکستان کې هر څه بسیار دي ارزانیم دا پاکستان آزاد ملک دی اسم نشتا او دا خلک چې دی دا عمران خان چې راغلی دی د 2018 نه د پر ملک یو لوی فساد او یو لوی مردار جوړه کړې ده د خلکو د خدای رسول یې کړی دی مونږ دا چې د خلکو نه یې کړی دی بدنن پلانکی کار دی نن ډیګری کار دی نن پلانکی کار دی دا هر څه کارونه چې دا بي فزول دي زما ادارو ته دا خواسته کنه زم چې دا بيزو دی راټینګ کی او زم بټک ټوک دی کی چې د پاکستان سیاست نظام ختم شي یعنی مطلب ډیر غوسه ودا ډیر زیات وته غوسه وای چې تل سلور کالو شو سلور کاله قسم په خدای چې سارو ما خام را پاسو بس سیاست دی او پلان کې دی او ډینګری دی دا سموردار جوړو د پرې ملک ٹھیک شو جی یا بل مشره سره ولار دغه نه هم پښتنه کوم السلام علیکم مشره وعلیکم سلام کوم ځای مشره زه شپ قدر یم شپ قدر ازادي مارچ پاکستان تحریک انصاف د جمعې پر ورځ لاهور ته خلک غوښتي دي ازادي مارچ غواړي ازادي موږ ته ملاو شي کنه او په ازادي څه کې چې لګارځانی راولي دې شوي که دا ټیک د سن 2000 دی خو په موږ باندې د نېستۍ د لاس اوس هم سنسي پر چلی دې شوي او شرکت به سره کوي یاره دغه خپل کار دی نشدلی نشم تلی وعلیکم سلام کوم ځای وروره شپ قدر ها نوم کاشف کاشف بھائی ازادي مارچ غواړي پاکستان تحریک انصاف د جمعې په ورځ باندې لاهور ته خلک غوښتي دي چې راشه د ملک د ازادۍ لپاره آیا ملک ازادۍ لپاره به شرکت کوي کنه نه نه دا خسرو په ناروا ده اجتماع له خلک لږه اجتماع شروع کیږي دا خو هغه تلار بنديږي د دې دا کمی خرچي چې دوی کوي د په غریب او عوام باندې دا خرچو کی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب وایي چې ازادي مارچ له لاهور ته راتګ پکار دی زه ورلا والله دې کې بدل کې بسنګل او موږ سره کریم مری نشته څنګه بلل ټیک
مهنګای زیاته ده مهنګای زیاته ده بالکل بل طرف دغه وایي چې ملک آزادول غواړم یعنی ملک زمون غلام دی آزادول غواړو تک پکار دی بالکل تک پکار دی ملک آزادول پکار دی ٹھیک ده سوي رورا تک پکار دی کنه دی پکار پکار دی زرتن تک پکار دی په خوا چې پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب وایي چې یاره ازادي مارچ لپاره را تک پکار دی د جمعې د ورځې نه هغې د لاهور نه ابتدا کړې ده د ازادي مارچ لپاره تلی شی ورله ازادي مارچ پکار دی کنه دی پکار مس پکا هو چې مسلمان پکې خیری او چې خیری پکې نه پاره بسو کې ور په لګي او غریب خصم د الله رحم دې سو به همدردی نه کوي لکه څنګه همدردي پکار ده همدردي چې پکا چې مسلمان بس دردو کې د غریب خیال ساتي او د مشران دي د بل مشران چې وټوالي بیا په طرف نه ګوري دا شي روشي چې هر چې خیر کې شي یعنی مطلب تاسو نه و دغه شری خو دوباره تاسو ځان نه خو بیا تاسو نه کړی چې دا مسلمان او هندو له بس خپل مقصد یې کړی او الله رحم دی شاته کتلې نه دي چې سمې پریخي او سمې نه پریخي به مثلا مخ کې تلې دي هغه خو بیا وایي چې یاره ملک ازادي پکار ده دا خو وی بل شک وی ازادي خو د بل ویو هو چاله خیر نه ورکه باغه د یو بادشاہ نه عمران خان صاحب وایي چې لاهور ته راشه ملک آزاده و یعنی ازادي مارچ کوو تک پکار دی کنه دی پکار نه ولې نه مخکې لږ مارچونه شوي دي څه یې وکړل نو به دغه یوه خبره ده کوم چې هم لږ مخکې لږ مارچونه شوي څه یې وکړل چا هماغه موږ له زور دی وایي غریب له زور دی هر څه ګراني شوله څه شی پکې ارزان شوي څه پکې ارزان هغه وایي چې یاره راشه دا قوم چې کم دی دا غلام دی دا مخکې چې شپږ میاشتې یو کال تېر کړی شوی دی نو که هغې څه کړي خو اوس بیا موږ وکړو که نه یعنې مخکې څه نه دي شوي هېڅ هم نه دي څه شوي دي حکومت خدای کې چې موږ ډېر څه وکړل نو بس هغه دی تی مینه او زی مینه باندې دا به کوي که نه نو ګراني ډېرېږي نو خو زه مې هم چې تی مینه او زی مینه چې ګراني ده ورځ ورځ ټوله ګرانېږي غوښه ګرانېږي چیني ګرانېږي دال ګرانېږي څه شی ارزان شوي دا راته ووایه عمران خان صاحب وایي چې ازادي مارچ کوو یعنی قوم اوسه پورې چې قلم دی غلام دی ازادي مارچ کوو تک پکار دی آیا لاهور له تک پکار دی دغه ازادي مارچ ته دومره علم خو زموږ نشته خو پکار دی د نور نه زړه چاو دی ټولو یعنی دغه مقصد دا دی چې یاره موجوده حکومت چې کم دی دا نااهله دی دوباره زه کېناستل غواړم دغه دپاره تاسو راشئ اواز پورته کړئ ښه خبره صحیح کار دی صحیح ده زبردست مشره څه وی ازادي مارچ تک پکار دی ولې نه پکار دی ولې څه سوچ دی سوچ دا چې به د نغله په حکومت خو راډو او خړې دي د ګرانه ته وګوره زمونږ د غریبیت وګوره پېښ وي نو موږ وایو چې د عمران خان راشي نه خبي چې راشي خبي یو دا نور غله ختم شي دا نور ختم شي بالکل ختم یعنی تک ولا تاسو چې پکار دی پکار دی بالکل ولا پکار دی زبردست سوچ خدي سوچ بالکل نظریه خدا بالکل قوم ببچ کی بالکل ان شاء الله ملک ببچ کی بالکل د ملک د پر هغه راوته دی زبردست نه جی بالکل نه دی پکار هغه څنګه د کده به سو وی چې دی وی ګرانی رااله د ګرانی خلاف دی دغه کې احتجاج کوي او دغه کوي ګرانی چاره واسطه د نه مخکې حکومت ریټونه وګورئ او د حکومت ریټونه وګورئ د په وجه دا ګرانی راغلی ده او همده راوستې ده آی ایم ایف نه قرضې همدا اخیستې دي آی ایم ایف نه قرضې همدا اخیستې دي دی د خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دا ګرانی چا راوسته نو مشره دی خو وایي تک نه دی پکار تک خو پکار دی خانه بالکل نه دی پکار د دا نوې نسل خرابوي د دا نوې نسل خرابوي او په دغه د احتجاج او دغه د پاره د ملک دشمنۍ د طرف ته را دغه کوي د کېل کوي څه وی رورا تک پکار دی کنه دی پکار دی زرتن تک پکار دی په خوا چې کم دا غله راځي شي په خوا دلته سره کوم جوړ شي یا روډونه جوړ شي څه شي د پیښور ته ګور څنګه حساب سره په خوا څنګه دماکې او هر یو شی به کوو کو نو ټول ته پته کنه ډیر شو خدای کدار یو ځکه دماکې به اوس دماکې شته نشو د خورا مشره کم ځای مشره زه د شپ قدر د علاقې دواوی سره تعلق دی ټیک شو جی نوم سره نوم می فاروق شاه دی فاروق شاه به مهنګای مارچ عمران خان صاحب وایي چې لاهور ته تک دی پکار دی نو د خو اول په خپل ځان باندې سوچو کی په دې صوبه کې د دې لسم کال دی او دا اولو اختیار چې دی دا صوبایي حکومت سره په دې ملک کې اولو ډېر زیات ګران دي نور داسې ډېرې مسلې دي زموږ په دې صوبه کې اول خو د دې د خپل صوبه ټیک کې نو بیا د مهنګایي مارچ کوي کنه ځکه چې دا عام غریبانان خلک دي دیاړي مار دي نو دی بس کوي د اول د دې صوبې وزیر اعلی ته پکار دي چې د هدایت ورکي چې دلته کم مهنګایي دا وړو دي چې دا هو کنټرول شي بیا د دې مهنګایي مارچ کوي او نو ډېر خلک په دې وجه باندې چې دی نو د په دې خبرو باندې راغلي دي چې مونږ مهنګایي مارچ کو تبدیلی په درېنیم کال کې کم ځای کې وه
دریم کال خو دوی سره پل پاور کنه په مرکز کې دوی سره حکومت دلته صوبه کې ورسره حکومت ډیرو خلکو به وی چې نواز شریف د پښتنو دشمن دی او اړونه ور کوي نو آیا اوس خو وزیر اعلی چې د پی ټی آی دی پرویز الهی ولې په صوبې ته زمونږ اړونه نشته الته ارزان دی دلته ګران دی د خلکو به دغه پن دغه کو کنه چې نواز شریف د پښتنو دشمن دی پښتنو له اړونه ور کوي دین مخکم د حکومت بوفدار چې دینو بوفدار په پنجاب کې او اوس چې دینو په پرویز الهی چې دینو چې دینو په پنجاب کې د وزیر اعلی دی نو زموږ صوبې ته ولې چې دینو داسې د مهرنی مور سلوک ور سره کوي بنګای مارچ د لانګ مارچ کوم دی پکار دی نه دی پکار ٹھیک شو جی لانګ مارچ پکار دی نه دی پکار 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 لانګ مارچ پکار دی پکار لانګ مارچ پکار لانګ مارچ بالکل پکار دی عمران خان زمونږ د خد کار کولو د پاره روتی دی او مونږ له پکار دی ټول چې د جمعې په ورځ ځان تیار لانګ مارچ پکار دی بالکل پکار دی زه یو څه لانګ مارچ پکار دی مشره نه دی پکار زه یو څه خبره بالکل لانګ مارچ پکار دی زبده وایم چې د خلکو د دینه مخکې د پی ټی آی ګورنمنت درې نیم کاله او په هغه کې مطلب د خلکو مطلب څه ګورنمنت ته چې دوی رالل نو د مخکې نه وته مسالې کریټ شوی وي څه بیا پکې کورونا راغله 2 کاله کورونا دوی مطلب ډیر خراب کړل هغه نه بعد د هغوی خپل کوششونه شروع کړل مطلب د عمل کې مخ په بر روونی سمپلی وای لانګ مارچ پکار دی پکار دی خو ډیټیل درمندو دغه پروګرام تاسو کته دغه پروګرام مقصد زموږ چې کوم دی شب قدر بازار کې د عوامو رائے غستل و چې یاره په دغه کې د منګای مارچ لپاره لانګ مارچ لپاره تک پکار دی کنه دی پکار قدرمندو زموږ د پروګرام مقصد هیڅ چردا نه و چې تاسو د ظاهري شي یا تاسو خبره بدل کېدلی وي پای باندې معذرت غواړو زموږ مقصد صرف د عوامو رائے غستل تاسو ته مغته قولو پلویان الله سپارم د الله فمان